اولین محمد مصطفی دی، نو د قرآن ابتدا د حمد نه ده او د محمد اصل حمد دی، ثابت شو. بل دلیل په غواړي بس زمونږ په دې بونیر کې یو کس دی، مولا نه دی مړه، زمونږ په سکول کې د تجوید یو قاری صاحب او زمونږ سره کلاس کې یو هلک بالکل د دې یوسف بونیري په شان هغه هلک قاري صاحب ورته د شوکاني بوت وایو. دا د شوکاني بوت چې په بونیر کې دی دا دومره خبیثه نطفه ده، الله د داسې فتنو امت ته امان ورکړي. زه به دلایلو څه خبره کوم، زما کار په دلیل دی. زه د مولیانو په شان دا نه یم چې پلان کې ماوره پلان کې ماوره واوره دا ماوره ما ماوره پته به بیا ولګي کنه. دا د شوکاني بوت چې په بونیر کې دی، زه حیران یم چې څنګه په پښتنو د چا نظر لګېدل دی. د شوکاني بوتو بله ورځ یو خبره وکړه مفتی ندیم صاحب ته چې هغه په یو عمل ذکر کړی چې د دې عمل په بدله کې الله انسان بخي دومره درجات ورکوي. نو دا د غني بنده چې دی غني شیرونه وای، د غني شیرونه پیش کوي. دا د غني بنده د شوکاني بوت په الله یقین وکړئ چې تاسو کله دلایل واورئ تاسو به خپله د ده دا ګریوان راوشو کوئ. زه ته دلیل پیش کوم، دلیل واورئ، بې دلیله خبره نه کوم. زه تنقید په چا باندې نه کوم، اکثر یې د چا نوم نه علم. زما زرګونه تقریرونه موجود دي او هر سړی چې چا اورېدلی ما ته پته ده، چې چا نه یم اورېدلی الله دې وله توفیق ورکړي چې یو پیر منګه مو اوري بیا به ورته پته ولګي. زما محترمو ما ته ګرانو نږدې و، زه به ته په اسان اخلاقو کې به ته ویم. بیا خلک کوي دا د خولین چابک دی. دا خلک د قادیاني په نظریه دي. مخکې چې ما کوم دلایل پیش کړو په دې دلایلو نظر وکړئ. زمونږ د اهل سنت والجماعت په نسب باندې د فضیلت مدار چې دی په اکثر عمل نه دی. زمونږ په نسب باندې د فضیلت مدار چې دی هغه فکیفیت د عمل دی. مثال طور سره یو کس 10 رکعاته مونځ کوي، 10 زیات نفل کوي، خو د هغه کیفیت د الله سره برابر نه دی. ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه. د الله داسې عبادت کوله که چې الله تا ته بالکل مخامخ دی او ته ورته ګوري، او که داسې نه وي نو بیا دا خیال کوه حدیث جبریل وایي چې الله مایني، زه نه ینم خو مایني. ټیک شه. اوس دلته مسله دا ده اصل کې دا کیفیت که دا ټول امت را جمع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې سجدې ته راسي، د کوم مسلمان دا عقیده ده چې د ټول امت منځونه را جمع کړي، د صحابه هم د مولیانو د ټولو د رسول الله یوې سجدې ته راسي؟ هر مسلمان دا عقیده ده چې نه راسي. وجه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به زیات نه زیات 100 ځل سبحان ربی الاعلی ویلې یا بل دوا به غوښتي. زره مسلې د سمجاوهلو د پاره وي، خو ولی نه راسي؟ ځکه د هغه کیفیت په دغه باندې بالکل مکمل چې زه الله ته ولاړ یم، الله ینم او الله ما یني او منګه او که ټول امت را جمع کړي نه راسي. ولی دا کیفیت دی. کنی بظاهر د تایب د واپسۍ نه بعد تاسو وګورئ، زما بیان وګورئ که زه په غلطه وم په هغه بیان کې به تاسو ته الفاظ میلاو شي. عنوان یې ماته نه دی تمنیل، خو دیر اسلامیک میډیا دا زمونږ د یو ملګري د هغه شیر کړی دی، هغې کې دلایل وګورئ پته به ته ولګي. زه دلته تاسو ته معمولي شان خبره کوم چونکې زما موقف دا دی چې مسله زه بیانوم نو زه مکمل وضاحت سره بیانوم او د شارټ کلیپسو زه عادت نیم. ما درته ذکر دا کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام د تایب د واپسۍ نه بعد مونځ فرض شوی دی 12 سال راځي. 15 مونځونه چې فرض شو دا 12 سال نبی علیه السلام مکمل کړل دي. او ستا بچې په 2 کالو کې تا په مونځ ودراو او چل
70 سال کې وفات شو. څو کاله مونځ یې وکړو؟ 63 سال. ستا څه عقیده ده چې دا 63 سال مونځ د نبي علیه السلام نه دا ماشوم بهتر دی؟ نعوذ بالله. بلکې ما خو عقیده پیش کړه چې که دا ټول امت را جمع کړي د نبي علیه السلام یو سجدې ته نه رسي. نو دې ته کیفیت وایي. د فضیلت مدار چې دی د فضیلت د اوچتوالي مدار چې دی د فضیلتو هغه په کمیت په مقدار نه دی، په کیفیت دی. فکیفیت دی. لکه ګلاس دی مثال زه دا ووایم شکر په دې کې تاسو څومره اچوئ؟ دومره. شکر اور چینی دومره. د چینی زیات دی خو کیفیت ته کاتل دی. شکر کې الله کیفیت تاثیر دای خو دی چې لګي د ډیرو چینو نه کار ولکي. کیلو شکر دا د دړۍ چینو نه ټیټي. زمنګ عمل په مثال د چینو دی، د پیغمبر عمل په مثال د شکر دی. نو ګوره بعض حدیثو کې د کیفیت ذکر راغلی، په بعضی کیفیاتو کې عمل ډیر زیات زور لري. لکه رمضان کې د یو لفظ ثواب تر 700 نیکو رسي. نو تاسو عوام کم عقل دوکم کې د شینه تاسو ظاهري خبر ته دی. او زه دا نه یم چې دا عقلی جواب کوي، دا عقلی نه کوي. عقلی دلایل ما سره اسدي دغه متکي خو مختوس په خپل باندې سوچ وکړه. د عام ورځ عبادت په مثال د چینو دی او د رمضان عبادت په مثال د شکر دی. تاسو پیږئ آسان مثال درکم. زمونږ دې زګین کې باران کیږي واوره نه کیږي، د برو کلو ته واوره کیږي. دا اوس د کلی په کیفیت پسې خبره ده، د زګین په کیفیت پسې. بعضې زګینو کې باران کم، بعضې کې زیات، بعضې کې واوره کیږي، بعضې کې نه کیږي. اوس که یو بیوقوف رافاسي او هغه بې واورو والا ښکته راچوي چې دې زګین کې ولې واوره نه کیږي، دې زګین کې ولې واوره نه کیږي، دا د الله کار دی. بعضې زګینې د واورو دپاره مقرر کړي، بعضې نه دي. دغه شانتي بعضې اعمال الله په بعضې زګینو کې ډېر اوچت کړي، په بعضې کې نه دي. لہذا کامیابی په څه کې پرته؟ آسان لفظ درته ویم په قرآن حدیث کې ده، په قرآن حدیث کې ده. او په زول سړی چې دی په زول ټیم مزایه کوي. اسلام دم که ډاډه نه لګي که نه، نو کم از کم اسلام والا مه بدناموئ.